مدمن خمر، کم انسان چې ابدالآباد شرابي شراب څکي، زما رب به دې په دغه کې پروت وي چې د رمضان مبارک مکرمه میاشت راشي، د تمامو انسانانو مغفرت وشي، داسې ډلې ډلې به جنت ته رواني. لیکن یوه طبقه داسې ده چې هغه به په جهنم کې پراته دي. تپوس به وشي دا څوک دی، اواز به وشي چې دا هغه خلک دي چې شراب یې څکلي دي. زما محترم اوس موږ پښتنو کې بلا خلک په کثرت سره شرابونه څکي. د ما محترم په ظاهر خو ډېر تقوادار ښکاره کېږي، لیکن نبی اسلام د شرابي په لسو کسانو باندې لعنت ویلی دی چې په هغې باندې د فرښتو لعنت، مخلوقاتو په لعنت، د الله په لعنت او زما د محمد رسول الله په لعنت. هغه لس کسانو کې چې انسان شراب څکي، شراب وروړي، شراب جوړوي، شراب د چا په ذریعه باندې شراب دغه کېږي، د چا په ځای کې شراب خرڅېږي، څوک په دا شرابو کې لویسي. لس افراد داسې دي چې په دا ټولو باندې لعنت ورېږي. د ما محترم او باندې خلک یې لاسکیم د ما محترم چې د شرابو یو ګوټ دی خولې ته کوي، یو ګوټ. زما محترمو علما کرام فرمایي چې 40 ورځې مسلسل مونځ نه قبلېږي. الله دې موږ وساتي شراب. باندې خلک داسې الله دې معافي وکړي لکه څنګه چې دا نشه د سګرټ خلک باندې یاره جي د مزې دپاره یو کش لګومه چې دا څنګه. نو داسې ډېر خلک شته چې هغه د مزې دپاره یو دغه هم اوسکي، ښه یو ګیلاس اوسکي وي، دا ګورم چې دا څنګه دی. نو چې د مزې دپاره هم اوسکل نو الله به در باندې د جنت مزې حرامې کړي. دا خبره یاد ساته.